ټولو عملونو کې الله ته خوښ عمل ما ته وښیه چې زه پې شروع وکړم چې زه د خپل ژوند مشغله وګرځوم ټولو عملونو کې الله ته خوښ عمل څه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې فرض منځ په خپل وخت کې کول په خپل مستحب وخت کې کول لکه ډیر لیټ کول نه په مستحب وخت کې فرض منځ کول لکه بعضې منځونه داسې دي هغې کې تادي مستحب د زر بعضو کې رستواله مستحب دی خو په خپل وخت باندې فرض منځ کول د دې نه الله ته بل خوښ عمل نشته صحابي ته بیا تپوس کوي د دې نه پس اول خو ټیک شو فرض منځ په خپل وخت کې کول خو د دې نه پس د دواړو جهادو سردار ورته فرمایل د فرض مون نه پس بل محبوب عمل الله ته د مور او پلار سره ښه سلوک کول اول فرض منځ په خپل وخت کول دې نه الله ته خوښ عمل نشته او د دې نه پس د مور او پلار سره ښه سلوک دې نه بل خوښ عمل الله ته نشته فرض منځ وکړي او کور ته ورشي نو مور او پلار نه لږې خپې چاپي کوه لږه رضای والا وای نبی علیه السلام صحابي ته دا دوه عمله ښودلي وو چې الله ته دا خوښ دی او ما الحمدلله په دواړو عملو نو بعضې د مور او پلار خدمت کوي خو فرض منځ په ټیم نه کوي بعضې فرض منځ په ټیم کوي خو د مور او پلار سره خو سلوک نه کوي نو محروم شي حدیث مبارک کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پلار چې دی دا د جنت منځنۍ دروازه ده اوسط ابواب الجنه د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه چې ده هغه پلار دی نبی علیه السلام صحابه ته ووی دا منځنۍ دروازه ده که خوښه مې نو ستاسو خوښه ده حفاظت یې وکئ او که خوښه مې جو ضایع کړئ نو ستاسو خوښه ده اے بچو د دواړو جهادو سردار فرمایي پلار د جنت منځنۍ دروازه ده ستاسو اختیار دی که ځان له حفاظت کوئ او دا دروازه بچ ساتئ نو ښه ده د جنت دروازه ده او که ضایع کوئ نو ستاسو خوښه ده نو چا ضایع کړلې او چا محفوظ یې کړلې چا د پلار رضا په دلو دلو واغستله د پلار دعاګانې واغستلې او چا بدبختو په لپو د پلارانو خیرې واغستلې خیرې د جنت دروازه یې ځان له ضایع کړله